حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت الله علیه ورس په یوه مدرسې تیرېدو پخوا خو ډېر غربت و. څه ګوري چې مدرسې هلکان دي او رنګ یې داسې سره خرابې دي او کمزوري دي او خفه دي. دا سړي چې ډوډۍ نه وي خوړلی که نه ډېر زیات وږی وي، دا هم یو عجیبه کیفیت انسان وي. نو چې ویې کتل د مدرسې طلبای کرام دي، وی ولې مو داسې خپل حالت جوړ کړی دی؟ وی قربان نن درېیمه ورځ په ختمېدا دی، څه مو نه دي خوړلي، لږ ما طرف ته ګورئ، څه مو نه دي خوړلي. وی ښه یو اوبو ډرم ولاړو، دی ورغی 3 ځلې سوره اخلاص وی. څه شی وی؟ سوره اخلاص 3 ځل ووی. 3 ځلې سوره اخلاص وی ور شوف یې کړو، دم یې کړو، بس د سترګو کتلو چې هغه پی چې دي، هغه اوبه چې دي، هغه الله په پیو باندې بدل کړي. وی اوس لوښي را ډکوئ او څکئ چې ماړه شئ. د مدرسې هلکانو دا وظیفه چې وکتله چې دا خو ډېره مجربه وظیفه ده، نو څه یې وکړل چې کله دا ډرم ورځ تېره کړه یا یې 2 تېرې کړې او خالي شو، وی بیا یې ډک کړئ. چې بیا یې ډک کړلو، وی راځئ چې و سوره اخلاص پې باندې ووایو. یو طالب علم راځي او 3 ځله وایي، خو هغه اوبو نه پی نه جوړېږي. نو راغ دادا گنج بخش علی حجویری رحمت الله علیه ته وایي ای داتا صاحب تا سوره اخلاص ووی، هغه اوبه چې دي الله په پیو بدل کړې، مو خو 2 ځله ووی او نه بدلېږي. وایي بچیا کلام د الله دی، خو دې دپاره د داتا خوله پکار ده، داتا خوله پکار ده. الله کلام کې ډېر غټ برکات دي، ډېر فیوزات دي، خو دې دپاره پاکه خوله پکار ده. او ما عزتمندو فی زمانه چې کم ماشومانان قرآن وایي دا پاکې خولې دي، کم خلک چې قرآن سره تعلق لري دا پاک خلق دي. قرآن کې الله رب کریم د دې خلقو صفتونه ذکر کړي. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا برابر دي؟ استفهام انکاری. نه دي برابر. هغه خلق چې علم لري او هغه خلق چې علم نه لري. دقه نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. خیرکم پتاسو کې غوره انسان هغه دی چې قرآن په خپل زده کړلو او بل چاته قرآن وښایلو. تاسو کې غوره انسان هغه دی چې قرآن په خپل زده کړلو او بل چاته وښایلو.